الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له لا وزير له ولا مشير له ولا مكاظم له ولا مداني له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد الذي تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. انتهائی واجب الاحترام زما قدردانو مشرانو کشرانو اللہ جل جلالہ عم نوالہ پمونږ او تاسو باندې ډیر لوی احسان کړی دی چې الله رب العزت په تمام مخلوقاتو کې انسانان پیدا کړیو او بیا د رب کریم پمونږ او تاسو باندې مزید انعام در انعام یو داده چې پاغه تمام انسانانو کې الله رب العزت مونږ او تاسو مسلمانان پیدا کړیو او بیا د الله رب العزت په مونږ او تاسو باندې عظیم احسان پاغه کې داده چې په هغه مسلمانانو کې مونږ او تاسو
د حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم په مبارک امت کې پیدا کړیو. الله جل جلاله تکمون او تاسو هر څومره د شکر سجدیو کو د الله رب العزت حمد او تعریف کو او الله رب العزت تداو وای چې اے باری تعالی تا په مونږ باندې احسان دی چې تا د خوږ پیغمبر په مبارک امت کې چې کوم دی زموږ شمولیت کړی دی. فرمایي چې دغه سجدی بم ناکافی شي او دغه جبه چې کوم ذکر کوي دغه بم ناکافی شي د هغه شکر چې کوم دی مونږ او تاسو نشو ادا کول. او بیا د الله رب العزت دا عظیم وعده ده لئن شکرتم لازیدنکم چې څوک زما په هغه انعامات او نعمتونو باندې او زما په احساناتو باندې زما شکریا ادا کوي لازیدنکم الله وی مون بخامقا هغه د پاره هغه نعمت زیات کو. نو هر حال کې د الله رب العزت شکر پکار دی د الله نه شکرې نه د پکار. زکا د حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم دا امت دا ډیر عظیم امت دی او دا ډیر مبارک امت دی. زکا چې تمام انبیاء علیه السلام لا الله رب العزت نبوت ورکړی دی او لا اله الا الله دا مبارکه کلمه ول ورکړی دا. لیکن دې امت ته چې کوم کار حواله شوی دی او دې امت ته چې کوم کار الله رب العزت ورکړی دی هغه سابقه امتونو لا الله رب العزت په دنیا کې نو ورکړی. او بیا د یو امت لپاره هم یو پیغمبر دا درخواست الله ته نه دی کړی چې اے باری تعالی مال دا امت راکې یا دا امت چې کوم دی زما په امتیانو کې داخل کې نه، بلکې چې کله د دې امت شان ولیدو د دې امت مقام ولیدو او د دې امت فضائل واوریدل نو دا تمنا یو کړلا چې اے باری تعالی مونږ ستانه دا د اخیری پیغمبر دا امت غواړو چې مونږ د دې پیغمبران شو. الله رب العزت ورته ارشاد فرمایي اے زما پیغمبرانو دا امت ما خپل محبوب پیغمبر لور کړی دی هغه به راځي په آخره کې، لیکن دا پیغمبر چې کوم دی چې څنګه دا اعلی دی ارفع دی اوچت دی خوبیانو والا دی او رحمت للعالمین دی کافة للناس دی بشیرا و نذیرا دی او د الله رب العزت په دربار کې د لوی اوچت مقام دی دغه شان د دې امت هم اوچت مقام دی. دا امت چې کوم دی ما هغه لور کړی. بیا انبیاء علیه السلام کې بعض پیغمبرانو دا التجا وکړه اے کریم الله کچری دا امت مونږ نه راکې نو بیا په دې امت کې چې کوم دی زموږ حصہ واچي او مونږ په دې امت کې شمار کې چې مونږ د حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم په امت کې داخل شو هغه فضائل ټول مونږ ته میلاو شي او هغه رحمتونه ټول مونږ ته میلاو شي هغه فائدې ټول مونږ ته میلاو شي. نو دا د قیامت پورې چې څومره انسانان دنیا ته راتلل دي راغلي دي او په آینده زمانه کې برازي دا ټول د حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم امتیان دي. دا یاد ساتئ د حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم دنیا ته دراتلو نمخ کې چې څومره پیغمبرانو او هغوی ته کم کتابونه میلاو شویو هغوی ته کم نبوت میلاو شویو د سرکار دو جهان احمد مجتبی محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم په راتلو سره هغه ته د نبوت میلاویدو سره د هغه په کتاب د دنیا ته دراتلو سره چې کوم نه هغه تمام کتابونه الله منسوخ کړل هغه تمام ادیان الله منسوخ کړل هغه تمام شریعتونه الله منسوخ کړل او هغه تمام پیغمبران چې کوم دي هغه الله منسوخ کړل. اوس په د قیامت قائمېدو پورې د قیامت د سبا راختو پورې چې کوم دي د دې امت د پیغمبر کتاب چلیږي او د دې امت د پیغمبر پر رسالت چلیږي.
او چې څومره انسانان دی دنیا ته را روان دي که هغه مسلمانان دي او که هغه غیر مسلم دي که هغه تور دي که هغه سپین دي او که هغه د هر قوم قبیله سره نسب سره تعلق ساتون کې دي او د هر ملک سره د هغې د هر خاورې سره د هغوی تعلق دی دا ټول د حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم امتیان او یوازې دا نه سابقه انبیاء علیه السلام با الله صرف انسانانو ته رالیږل لیکن زموږ او ستاسو د خوږ پیغمبر دنیا ته راتلل د تمام اولاد آدم د پارم دي او د تمام الله رب العزت چې څومره حیوانات پیدا کړي جمادات پیدا کړي څومره زناور الله پیدا کړي څومره حیوش الله پیدا کړي څومره طیور الله پیدا کړي څومره چې کوم دی جمادات الله پیدا کړي دا هغه ټول د پاره الله دا پیغمبر چې کوم دی په حیثیت دی او پیغمبر را لېږل دا د انسانانو پیغمبر هم دی دا د زناورو پیغمبر هم دی دا د الوتلو والا مرغانو پیغمبر هم دی دا پزمکه باندې تللو والا د څلورو خپو د دوو خپو د اتو خپو د لسو خپو د سلو خپو دا د هغې مخلوقاتو پیغمبر هم دی او دا د شجر پیغمبر دی دا د حجر پیغمبر دی دا د ونو غټو پیغمبر دی دا د کاڼو پیغمبر دی کاڼوم په د باندې ایمان راوړی دی کاڼوم د چې کوم دی کلمه ویلې ده مختلف واقعات چې کوم دی احادیثو کې ذکر شوي دي حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم یو پیری د بیت الله په خوا کې ولاړو د ابو جهل په لاس کې چې کوم دی وړې وړې ګټې وي هغه ورته وی کته د الله محبوب الله پیغمبر یې نه تما دتا وای چې زما په دې لاس کې څه دي کچره کما دعوه چې تکای کپاغي کې ته رښتینی وي او صادق وي نو تما دتا وای چې زما په لاس کې څه دي هغه ورته وی زید درته وام که ستا په لاس کې کم دي هغه درته وای وای کده زما په لاس کې کم شی دی او دی وی زما په تا باندې ایمان راوړم حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم دا غلاس تا او قتل او ورته وی لاس کولاو کا چې لاس کولاو کو باغی کې هغه کانو چې کوم دی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله یعنی دا کلمات چې کوم دی شروع کړل ابو جهل एकदम چې کوم دی هغه کان یو ورځول وی ته دومره لوی ساحر یې دومره لوی مجنون یې دومره لوی کاهن یې دومره لوی جادوګر یې چې هغه کانوم چې کوم دی ستا کلمه چې کوم دی شروع کړل زما عزت ته دا پیغمبر د کانوم پیغمبر دی کانوم په هغه باندې ایمان راوړی حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم یو ورځ د غزا نه را روان دی یو ځای کې پړاو واچو نبی علیه السلام ودشو فرمایي چې یو ونه هغه په تیزی کې چې کوم دی را روانه شوله هغه جړې چې کوم دی را روانې شولې د حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم خواته راغلله ودرېدله او یو ساعت ولاړه وه نبی علیه السلام ورته وکتل او بیا واپس چې کوم دی خپل ځای له روانه شوله په خپل ځای کې ودرېدله نو نبی دا نبی د شجر نبی دی د حجر نبی دی دا د انسانانو یوازې نه بلکې چې څومره مخلوقات د قیامت د قائمېدو پورې الله رب العزت د کائناتو ته رالیږي او د کائناتو کې پیدا کېږي دا د هغې ټولو دپاره په حیثیت د پیغمبر چې کوم دی د دنیا ته الله رالیږلی او زما عزتمندو دا دنیا چې کومه ده دا د آخرت پټی دی الدنیا مزرع الاخره دا دنیا د آخرت پټی دی او دا دنیا چې دې ته پیغمبران الله را لېږلي دي واپس دې نه تللي دي دې ته صحابه الله را لېږلي واپس دې نه تللي دي دې ته اولیاء الله را لېږلي واپس دې نه تللي دي دې ته قطب د الله راغلي دي هغه دې واپس تللي دي دې ته نیکان خلق راغلي هغه دې واپس تللي دي
نو دا د الله اټله فیصله ده کل نفس ذائقة الموت ثم الینا ترجعون. په هر ذی روح باندې به الله رب العزت دا وخت راولي او دی به د دنیا نه چې کوم دی کوچ کوي او دی به د دنیا نه چې کوم دی روانېږي بیا به الله ته مخامخ ودرېږي. نو زما عزتمندو دا دنیا دا د الله رب العزت مخلوق دی چې څنګه مونږ او تاسو د الله مخلوق یو داسې دا دنیا د الله مخلوق ده. هغه یو شاعر چاته پوښت کې دنیا چیز است دنیا څه شی ده هغه ورته وی داسې دنیا چې هغه د الله نه سړی غافل کوي او داسې دنیا چې د الله او د انسان په مابین کې چې کوم دی هغه د شیزونو او د معدنیاتو او داسې رنګ د دنیا د اشیاء چې کوم دی رنگینی د انسان زړه ته اچي داسې دنیا ته چې کوم دی نبی دا مردار دنیا ویلې ده. وی هغه دنیا چې انسان د الله رب العزت د عبادت نه وباسي وی داسې دنیا چې کوم دی ګټل او داسې دنیا استعمالول او په داسې دنیا کې زندگی تیرول چې کوم دی هغه په مثال د یو داسې سپي چې هغه په مردار باندې چې کوم دی ځان ورچي او مردار خوري او په مردار باندې چې کوم دی گزاره کوي داسې انسان ته چې کوم دی بیا سپي ویلی دي او داسې مردار دنیا ته چې کوم دی مردار ځناور وایي. نو زما عزتمندو دا دنیا چې کومه ده دا د آخرت په مقابله کې یو پټې الله رب العزت موږ او تاسو لرا کړی دی. دا د آخرت د جوړېدو لپاره یو میدان الله رب العزت موږ او تاسو لرا کړی. دا په دې باندې به زموږ او تاسو آخرت جوړېږي په دې باندې به زموږ او تاسو آخرت ورانېږي. کچېرې دا دنیا د الله رب العزت په اطاعت کې او د حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم په تابعداري کې او د دین په اطاعت کې تیر شولا آخرت په خیسته شي آخرت په جوړ شي. او کچری دا دنیا زموږ او تاسو په اتباع کې زموږ او تاسو د نفس د خواهش مطابق تیر شولا مونږ په دې کې د الله د حکم خیال او نسات د نبی د طریقې خیال او نساتو د الله د دین د عزتم خیال او نساتو. زما عزتمند داسې دنیا به بیا مونږ او تاسو ته چې کوم دی آخرت جوړی نه بلکې بربادی با. خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. ذکر قرآن کریم کے اللہ فرمائی اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولعب وزینة وتفاخر بینکم وتکاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. دا دوکه دا د دې چمک دمک دا دوکه دا د دې مال دوکه دا د دې اولاد دوکه دا د دې خواهش دوکه دا د دې عزت چې کوم نه دوکه دا دا هر څه چې کوم نه کل من علیها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام. دا هر شی چې کوم نه الله فنا کې قول دا د دې چمک دمک تاسو په دوکه کې وانه چي اعلمو پوه شئ په دې خبره باندې. الله رب العزت تاکید فرمایلی دی اعلمو پوه شئ په دې خبره باندې اے انسانانو انما الحیات الدنیا بشک ژوند د دنیا چې کوم دی لعب ولهو دا خو کېل کود دی دا حقیقي زندگی نه ده چې مونږ او تاسو دې ته حقیقي زندگی وایلا بس کانا ہے کمانا ہے اڑانا ہے بس نور پکې څه نشته. افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. ولابتدا ګمان کوي چې دې دنیا ته الله عبث او بے فائدې را لګلې ما زما تخلیق الله رب العزت بے فائدې کړي دي نه تا یو عظیم مقصد لا الله ته دې دنیا ته را لګلې هغه د پیغمبري مقصد لا الله دې دنیا ته را لګلې د نبوت نبوت لا الله دې دنیا ته را لګلې د الله معرفت لا الله دې دنیا ته را لګلې د آخرت جوړېدو لپاره الله دې دنیا ته را لګلې. لعب ولهو وزینة وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. تا د دې مال او اولاد دا کثرت چې کوم دی او د دې دا خواهش چې کوم دی دا تا په دوکه کې وانه شي
دنیا کو ټوله دوکا ده، دنیا ټوله دوکا ده. نو د دې دوکې نه خپل ځان الله وی بچو ساته، او ځان چې کوم دی په الله ته بچ ساتي چې کله د الله د قوانینو، د رسول الله د قوانینو او د دین د قوانینو خیال ساتي. الله به د دې دنیا محبت چې کوم دی ستا زړه ته نه کوزېږي. الله به د دې دنیا د مال چمک دمک چې کوم دی ستا زړه ته نه کوزېږي. الله به د دې دنیا خواهش ستا زړه ته چې کوم دی نه کوزېږي. الله به د دې دنیا راحت او آرام ستا زړه ته نه کوزېږي. او کچره ستا په زندګۍ کې د الله قوانین نو، ستا په زندګۍ ته د خوږ پیغمبر مبارک طریقې نه وي، ستا په زندګۍ کې چې کوم دی تعلق د الله د دین سره نو، بیا به دا دنیا چې کوم دی تا خپل ځان طرف ته راکینچاوي. د دې مثال د مقناطیس دی، لکه څنګه چې مقناطیس وسپنې ته ونیسي او د لرې نه چې کوم دی هغه خپل مطلوب ځان ته راکاږي. طالب مقناطیس ته او مطلوب وسپنه ده. نو مقناطیس صرف او صرف چې کوم دی هغه شی راکاږي چې کم کې د هغې د راکاږېدلو اثرات وي، او چې کم کې د هغې اثرات نه وي هغه مقناطیس چې کوم دی هغه شی ځان ته نشي راکلی. مقناطیس چې کوم دی ته ربړ ته ونیسه، ربړ ځان ته نه راکاږي. پلاستیک ته ونیسه، پلاستیک ځان ته نه راکاږي. د لرګي دروازې ته ونیسه، هغه د لرګي دروازه ځان ته نه راکاږي. څه به راکاږي؟ وسپنه به راکاږي ځان ته. وسپنې ته ونیسه، وسپنه به راکاږي. نو دغه شان زما عزتمندو دا دنیا چې کله د انسان په زندګۍ کې دین نه وي، د الله احکامات نه وي، د مبارک پیغمبر مبارک سنت طریقې مبارک نه وي، بیا دا دنیا چې کوم دی یو مقناطیس دی، او دا انسان بیا د هغې چې کوم دی په مثال دی یو وسپنې دی. بیا به دا دنیا د انسان ځان ته راکاږي، او چې کله دا دنیا د انسان دنیا ځان ته راکاږو دی به د الله نه چې کوم دی لرې شي. او چې کله دی د الله نه لرې شو، دنیا ته نږدې شو، د دنیا مال و متاع ته نږدې شو، د دنیا چې کوم دی محبت ته نږدې شو، نو بیا د واپس راګرځېدل سیوا د الله د رحمت نه، سیوا د الله رب العزت د عظمت نه، سیوا د الله د توفیق نه چې کوم دی هغه بیا په کائناتو کې چا دومره طاقت نشته چې دی الله طرف ته وروګرځي. ځکه حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم به ارشاد فرمایل چې د دنیا د محبت نه ځان ساتئ. حب الدنیا رأس كل خطیئة، چې د دنیا محبت د انسان زړه ته ور داخل شو، نو د ده دپاره نور ګناه کول یا د نور ګناه ارتکاب کول چې کوم دی هغه بیا څه معنی نه لري. د ټولو نه لوی ظلم دا دی چې د انسان زړه ته چې کوم دی د دنیا محبت ورکوشي. نو د دغې محبت نه د بچ کېدو دپاره چې کوم دی الله مونږ او تاسو ته دا نسخه ښوولې ده چې ومغفرة من الله ورضوان، چې د الله د عذاب نه ویریږئ، او چې کله تاسو د الله د عذاب نه ویریږئ نو د دنیا محبت په تاسو زړه ته نه کوزېږي. او چې کله د دنیا محبت تاسو زړه ته کوز نه شو نو ومغفرة من الله ورضوان، بیا به الله تاسو دپاره د یو داسې مغفرت اعلان وکړي په دنیا کې چې تاسو به خوشحاله کړي الله. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. ای انسانا بیا هم دا خبره یاد وساته چې د دنیا دا زندگی تا په غفلت کې د الله نه وانړئ. د دنیا دا چمک دمک تا د الله نه بې پروا نه کړي. د دنیا دا زندگی تا د الله نه لرې نه کړي. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. دا خو دوکه ده، دا خو یو دوکه ده چې د دې دوکې نه خپل ځان وساتي. نو زما عزتمندو د دنیا انسان ته یو پیری په زندګۍ کې میلاوي، بار بار نه میلاوي. نو چې کله دا دنیا مونږ او تاسو ته میلاو شوله نو اوس مونږ او تاسو له پکار دي چې مونږ په دې دنیاوي زندګۍ کې الله راضي کو، د الله پیغمبر راضي کو، او د الله رب العزت دین چې کوم دی په خپله زندګۍ کې راوړو. او کله چې مونږ او تاسو دې دپاره محنت وکړو الله رب العزت به چې کوم دی زموږ دنیا هم ښایسته کړي، آخرت هم ښایسته شي.
چې څوک بل دنیا خسته کول غواړي د الله په دین باندې به خسته کیږي او په هغه سره به د آخرت هم خسته کیږي او که څوک په دنیا سره د دنیا په مال او متاع سره خپل ژوندۍ خسته کول غواړي نو دنیا خو به خسته شي لیکن آخرت په بربادي. الله دې دغه بربادۍ نه زموږ استاد او حفاظت وکړي. الله